Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Sir Dr. Kashif Nawaz. So now dears, today we will discuss about the family tree of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam to Hazrat Adam alayhi salam. And everyone know that who is Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last prophet of Allah. So زمونږ دوستانو نن چې کوم زمونږ لیکچر دی هغه شجرې نسب دی د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نه واخله تر حضرت باب آدم علیه السلام پورې. یعنی حضرت آدم علیه السلام سره د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم شجره څنګه ملاویږي او نن په دې لیکچر کې مونږ پڑھاو. اوکې لوک ایٹ د بورډ. په دنیا کې د ټولو نه اول انسان چې راغلی هغه حضرت آدم علیه السلام دی. الله تعالی درې قسمه مخلوق پیدا کړی دی. اول نمبر مخلوق فرشتي دی، د نور نه پیدا شوی دی. دویم نمبر مخلوق دی هغه ابلیس، شیطان او جنات دی، د اور نه پیدا شوی دی. دریم نمبر مخلوق دی هغه د خاور نه پیدا شوی دی، انسان دی. او الله تعالی ټول دنیا چې کوم دی د دې انسان لپاره پیدا کړی ده، او انسان چې کوم دی د خپل ځان لپاره پیدا کړی دی. په قرآن کې آیات موجود دي چې ما صرف انسان خپل عبادت لپاره پیدا کړی دی. نو الله تعالی چې کوم دی باب آدم علیه السلام لا د ګسې پوښتنه بیبي حوا ورکړه. بیا بیبي حوا او حضرت آدم علیه السلام په خپلو کې ملاوېدو، دې له به الله تعالی اولاد ورکولو. او هر ځل به چې ملاوېدو الله تعالی به دې له جوړه اولاد ورکول، یو به نر و یو به ښځه وه. نو امام طبري رحمت الله علیه فرمایي چې الله تعالی دله 20 ځل اولاد ورکړی دی او هر ځل دله جوړه ورکړی شوې ده. تقریبا دله 40 اولاد دله الله تعالی ورکړي دي، 40 اولاد. نو په ټولو کې د ټولو نه اولنۍ جوړه چې کومه وه هغه قابیل او قمیم وه. دویمه جوړه حابیل او د ده خور وه. کله چې قابیل او حابیل بلوغت ته ورسېدو، غټ شو، قابیل د راپاسې د حابیل سره نکاح، د حابیل خور سره د نکاح وتړي، او حابیل د قمیم سره نکاح وتړي. نو حابیل څه چل وکړو او قابیل راپاسو د قابیل ویل چې زه د خپلې خور چې کومه ما سره جوړه خور پیدا شوې ده د قمیم هغې سره زه نکاح تړم. او دغه ټیم کې شریعت دا حرام ګڼلی و. د حضرت باب آدم علیه السلام په شریعت کې دا حرام و چې خپلې سکه خور سره چې کومه جوړه پیدا شوې ده هغې سره به نکاح نه تړي، بلکې هغه نه پس چې کومه جوړه راغلې ده هغې سره به دا نکاح تړي، د حابیل خور سره. نو باب آدم علیه السلام ورته وویل چې تاسو لاړ شئ او الله تعالی په بارګاه کې قرباني پیش کړئ. قابیل لاړو، د خپل پټینې چې کوم دی دغه راواغستو، څه فصل یې راواغستو، الله تعالی ته قربانۍ کې پیش کړو. حابیل لاړو، مویشي راواغسته یو، او هغې چې کوم دی الله تعالی ته په قربانګاه کې پیش کړه. نو الله تعالی د حابیل قرباني قبوله کړه ځکه چې هغه په حق و، د پلار په مسله کې په حق و. نو قابیل له غصه ورله او حابیل په سر ووهل په کاڼي باندې او مړ یې کړو. بیا چې کله مړ شو نو باب آدم علیه السلام ډېر انتهایي سخت خفه و. نو د دې قابیل د قتل نه پس حابیل چې وژلی و 50 کاله پس وله الله تعالی حضرت شیس علیه السلام ورکړو. د شیس مطلب عطا کړی شوی یو تحفه. د باب آدم علیه السلام د وفات نه پس چې د ده جانشین جوړ شوی حضرت شیس علیه السلام. نو قابیل څه وکړو، هغه د خپلې خور سکه خور اشوس سره یې نکاح وتړله. ده سره جوړه کې نه وه، بلکې هغه پسې جوړه کې هغه راغلې وه، هغې سره یې ده نکاح تړلې وه قابیل. نو قابیل چې کوم دی دې اشوس سره نکاح وتړله. د هغې نه الله تعالی دله 2 اولاد ورکړو، یو نارینه او یو زنانه. د یو نوم حنوق و، د بل نوم عذب و. حنوق او عذب خپلو کې نکاح وتړله. د هغې نه پیدا شو ایدر. د ایدر نه بیا پیدا شو محویل. محویل نه پیدا شو انوشل. انوشل او لولیس خپلو کې نکاح وتړله. د هغې نه پیدا شو لامک. لامک بیا 2 ښځې وکړي، د یو نوم ادا وه او د بل نوم سول وه. د ادا نه الله تعالی بیا دله 2 اولاد ورکړو، 2 نارینه وو. خو تاریخ به چې کوم مونږ
شجره د هغه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم به موږ شجره بیانو وسلم مخکې یعنی بیانو خو سره اصل مختصر د پاره موږ سره کوم د کابل نسل پکې مخکې وزلګ تاریخ وکي بیانو نو ادا چې کوم دی ایبل پیدا شو او بل ته نوبل پیدا شوی دی ایبل په دنیا کې دا اول ترین انسانو چې د چت مرمت د کړو خیمه جوړه کا او په هغه باندې د چت واچولو یعنی پیلنې چت چې د جوړ کړو هغه ایبلو هغه کې به چې کوم د خپل مال او دولت او خپل خزو اولاد پکې اوسېدو نوبل انګلیش کې موږ ورته وایو شریف یا بزرګ دا هغه انسان دی د دنیا پیلنې د ډمتوب بنیاد د ایښې طبله د ایجاد کړې وه طبله نوبل ایجاد کا د ده دویمه ښځه وه هغه سول د لامیک هغې سره یې نکاح تړلی د هغې نه دوه اولاد پیدا شوي یو و طبلقین بل و نعمه طبلقین په دنیا کې دا اولترین انسان دی چې د اوسپنه سونا او دا چاندي چې کوم دی دا د پیدا کړې وه دریاب کړې ده وه او په طبلقین اولاد کې بیا غټ غټ جابران او ظالمان او سخت قوم چې کوم دی بیا د طبلقین په اولاد کې پیدا شوی دی هغې نه پس چې کوم دی حضرت شیث علیه السلام پیدا شوی دی حابیل منځ ته لاړو شیث علیه السلام نو شیث علیه السلام چې کوم دی دا الله تعالی حضرت آدم علیه السلام له 130 سال بعد ورکړی دی شیث علیه السلام بیا چې کوم دی د حضور تا سره نکاح وتړله دا د ده خور وه د ده جوړه چې کومه خور وه هغه وروره وه خو شیث چا سره نکاح وتړله حضور تا سره دې ځای کې موږ شیث علیه السلام چا سره نکاح وتړله حضور تا سره نو حضور تا سره او شیث سره چې کله خپلو کې نکاح وتړله د هغې نه پیدا شو انوش د حضرت شیث علیه السلام عمر 912 سالو د حضرت آدم علیه السلام مکمل عمر 960 سالو د وفات په ټایم کې د هغه عمر 960 سالو مو او د شیث علیه السلام 912 سال عمر نو انوش او نغمه دوی خپلو کې چې نکاح وتړله د دې نه پیدا شو قینان د انوش عمر ټوټل 905 سالو د قینان عمر 910 سالو قینان بیا چې کوم دی 10 نسل نکاح وتړله د 10 نه او د قینان نه بیا الله تعالی دیله محلایل ورکو د محلایل عمر ټوټل 895 سالو محلایل بیا چې کوم دی د خپل ترور سره نکاح وتړله د هغې نوم سمغن و سمغن او 10 نه خپلو کې خویندې وي خو دغه ټایم کې شریعت حکم دا نه و چې یاره دې د خپل ترور سره نکاح نه تړي نو ده د سمغن سره نکاح وتړله د هغې نه الله تعالی دیله ورکو یارد د یارد ټوټل عمر 962 سال عمر و یارد چې کوم دی بیا د برکته سره نکاح وتړله برکته سره د هغې نه الله تعالی څه ورکو د حضرت ادریس علیه السلام ورکو نو په دنیا کې دا اولترین رسول دی چې هغه په قلم باندې لیکل کړي په قلم باندې اول لیکل حضرت ادریس علیه السلام کړي او دا ټیلر هم پهلنی درځي چې کوم دی حضرت ادریس علیه السلام دی او دا چې کوم دی بیا څوک د قابیل خاندان د پیګیر کو او جهاد ورسره وکړو بیا په 365 سال کې چې کوم دی الله تعالی بر اسمان ته خېجولو د شب معراج په ټیم باندې پیغمبر علیه السلام په خپله فرمایي چې ما د حضرت ادریس علیه السلام سره په 4 اسمان کې ملاقات کړی دی نو بیا په 365 سال کې چې کوم دی الله تعالی بر اسمانونو ته وخېجو نو حضرت ادریس علیه السلام د حدانا سره نکاح وتړله حدانا د هغه د بیبي نوم د هغې نه پیدا شو متوشالخ متوشلخ خپل عمر 967 سالو متوشلخ بیا د اربا سره نکاح وتړله د هغې نه پیدا شو لامیک د لامیک ټوټل عمر 777 سال عمر و لامیک چې کوم دی بیا د تنوح سره نکاح وتړله د هغې نه پیدا شو حضرت نوح علیه السلام سو حضرت نوح علیه السلام ته پیدا شو د هغه ټوټل عمر 950 سال عمر و حضرت نوح علیه السلام دنیا ته څه راولېږل تاریخ لیکي چې 1000 سال بعد حضرت نوح علیه السلام چې کوم دی دنیا ته راولېږل او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې 10 بیړۍ ترمنځ تېرې شوي یو بیړۍ تقریبا 100 سال جوړیږي نو حضرت بابا آدم علیه السلام نه واخله تر دې سره پورې چې کوم دی دا ټوله بیړۍ چې کومه وه هغه د یو وحدانیت منل الله یو منل او حضرت بابا آدم علیه السلام په شریعت باندې چې کوم دی روان خلک وو نو دی په قوم کې یا د حضرت بابا آدم علیه السلام د اولاد په اولاد کې چې کوم دی یو ود نوم پیدا شو
نو کله چې ډیر ښه انسان او ډیر بهترین انسان او یو د الله والا انسان چې کله هغه وفات شو نو خلک د پسې ډیر انتهایی خپو. یو ورځ ابلیس راغلی شیطان او د دې په مجلس کې کېناستو او ورته وویل چې تاسو له به زه تصویر جوړ کړم، تاسو به دته ګورئ، تاسو ته به الله یادېږي او بیا به چې کوم دی الله تعالی عبادت کوئ. بس هغې ویل دا ښه خبره دی نه بله کومه ښه خبره نشته. بیا څه وخت راغلی ورته ویل چې زه به هر یو کور دپاره چې کوم دی یو تصویر جوړ کړم او په هغې کې به چې کوم دی تاسو هغه ته ګورئ، تاسو ته به الله یادېږي او عبادت وکوئ. حتی تر دې سره ورسېدو چې الله تعالی د خلکو نه ټول هیر شو او د ود تعزیت شروع شو، شرک شروع شو او الله تعالی چې کوم دی الریډي شرک نه خوښوي. هر الله تعالی وایي زه معاف کوم خو شرک نه معاف کوم، یعنې ما سره برابرې به نه کوئ. نو الله تعالی ورته حضرت نوح علیه السلام رالیږل او دا اولترین رسول دی چې د شرک مقابله حضرت نوح علیه السلام کړې وه. د شرک مقابله اول چې کوم دی حضرت نوح علیه السلام کړې وه. 9.5 کاله ده ورته مکمل دعوت وچلو چې تاسو ایمان وروړئ، خو هغې قوم یې ډېر بدبخته قوم و. په 9.5 کاله کې د سره 8 یا 8 کسان چې کوم دی ایمان وروړو نور یې رونړو. نو الله تعالی پې بیا عذاب راوستو، سیلاب یې پې راوستو، یو هفته پې مکمل سیلاب لګېدلی، په 10 محرم باندې بیا چې کوم دی هغه سیلاب ودرېدلی و. نو الله تعالی دا ټول باب آدم علیه السلام واخله تر نوح علیه السلام پورې چې څومره قوم و ټول په سیلاب کې غرق شو. صرف الله تعالی چې کوم دی د نوح علیه السلام اولاد او د هغه سره چې کوم موحدین خلک وو هغه پاتې شو، یو کنغان پکې غرق شو په سیلاب کې. نو هغې نه پس چې کوم دی الله تعالی د نسب مخکې دنیا ته دغه کړی دی، بوتلی دی. نو چې نن سبا د قیامته پورې څومره اولاد راځي هغه کې به د چا د حضرت نوح علیه السلام په نسب کې چې کوم دی میلاویږي د سره، ځکه چې د طوفان نوح نه بعد ټول چې څومره قوم د بابا آدم علیه السلام نه پس د حضرت نوح علیه السلام پورې ټول چې کوم د سیلاب کې ختم شو. په دنیا کې صرف د ده قوم پاتې شو. نو هغې نه پس به چې کوم دی مخکې ویډیو کې د ده نسب بیانو. حصہ نمبر 2 ضرور وګورئ.